السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو د ذل حجه د ډومبه لس ورځې د ډېری فضیلت ولر ورځې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دې لس ورځو کې نیک اعمال کول دا الله پاک ته ډېر محبوب دي. لہذا موږ له پکار دي چې په دې لس ورځو کې ډېر محنت وکړو، تهجد وکړو، صدقه ورکړو، ډېر نوافل وکړو، د قرآن تلاوت وکړو، مونځ په ټایم باندې وکړو، روجي ونیسو. که څوک د ډومبې 9 ورځې روجي نشي نیولې نو ده له پکار دی چې د 9 ذوالحجه روژه ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د 9 ذوالحجه روژه د دې دومره فضیلت دی چې د د 1 کال مخکینی او د 1 کال وروستوني ګناهونه ټول معاف کړي شي. دویمه خبره، د دې لسو ورځو ذکر هم په قرآن کې راغلی. الله پاک په قرآن کې فرمایي والفجر وليال عشر. په دې فجر باندې الله پاک قسم کړی دی او په دې لسو ورځو باندې. نو جمهور مفسرین فرمایي چې د دې لسو ورځو نه مراد د ذوالحجه دا لس ورځې دي. لہذا دا ډېرې فضیلت والا ورځې دي او موږ له پکار دی چې په دې ورځو کې ډېر محنت وکړو. دریمه خبره، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک هم د قربانۍ اراده لري نو هغوی له پکار دی چې په دې لسو ورځو کې خپل نوکونه کټ نه کړي او خپل ویښته هم کټ نه کړي. دا نه فرض دی نه واجب دی، بلکې دا بهتر دی، دا افضل دی او دا مستحب دی. زما وروڼو راځئ چې نن د ټولو ګناهونو نه توبه وباسو او په دې لسو ورځو کې ډېر محنت وکړو او خپل الله پاک هم رضا. مع السلامه.